دا وجه ده چې په اسلام کې دا تقلید هم نشته. سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لاره کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او حس کې شملي نظرانه مسرونه دل خپلواکي سنگرونو تزو په خندا او مستی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو په نن درس کې به د زیدی شیعه وکټوریا او انګریزي اهل حدیث نیاز محمد کونړي عرف امین الله پېښوري درې شیطانی وسوسو ته غاښ ماتونکي جواب ذکر کوم. اوله شیطانی وسوسه دا ذکر کړې ده چې په اسلام کې تقلید نشته. د اوله جمله ده. او دویمه جمله ده چې تقلید ناروا ده او ځکه ناروا ده چې مقلد په عملونو کې د الله او د الله د رسول نه متاثر نه وي. د دویمه جمله ده. او دریمه جمله خلاصه ده نیاز محمد کونړي وکټوري اهل حدیث ده چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق کړی دی. وای تقلید دی ته وای د تقلید خلاصه ده چې مقلد وای چې زه د الله او د رسول خبره منم په دې شرط چې ابو حنیفه ویلی وي یا بل کوم مجتهد ویلی وي. او اتباع دی ته وای یعنی اهل حدیث توب دی وای دی ته وای چې زه د الله او د رسول خبره بلا شرط منم. د الله پاک په توفیق د درې واړو خبرو ته على ترتیب زغه خماتون کې جوابونه ذکر کوم. دا درې خبرې د په وخت کې انګريزانو پوکړې دي. دا درې واړه جملې په خیر القرون کې نه وي. دا درې واړه جملې د قرآن کې نشته، حدیث کې نشته، د صحابو په آثارو کې نشته. هندستان باندې د انګريزانو د دورې نه مخکې دا درې جملې کوم مسلمان نه دی ویلي. د انګريزانو د په وخت کې پوکړې دي. او زه اوس دې ته حیرانم چې دا نیاز محمد کونړي وکټوري اهل حدیث اسلام څه ته وایي او تقلید څه ته وایي. د اسلام هغه څه ته وایي چې انګریزان د په غوږ کې پوکي او تقلید هم د په نيز هغه شی دی کوم شی چې د په غوږ کې انګریزانو پوکړی دی. ګوري ورونو زبا د دې اوله جملې په جواب کې اوله جمله دا ویل ده چې په اسلام کې تقلید نشته. د دې په جواب کې بد الله پاک په توفیق ز څلور خبر استاسو په خدمت کې عرض کوم. اول به د تقلید حاصل درته ذکر کوم. دویم به د اسلام حاصل درته ذکر کوم. دریم به بیا دا درته ثابت کوم چې تقلید په اسلام کې شته. او څلورم به دا درته ثابت کوم چې تقلید خو په اسلام کې شته او ترک تقلید دا په اسلام کې نشته بلکې دا په صلیبیت او په يهودیت او په انګریزیت کې ده. دا د اسلام په خلاف باندې ده. ترک تقلید او مذهبیت په اسلام کې نشته بلکې انګریزي دین ده. اوله خبره چې تقلید څه ته وایي. ګوري ورونو د تقلید خلاصه ده چې په غیر واضح مسائلو کې په دین باندې د صحیح عمل د پاره د یو شرعي مجتهد د راهنمایي او د تشریع مطابق عملو کې. ګوري ورونو غیر واضح مسائل تقریبا څلور قسم دي. اول دا چې غیر منصوصي مسائل. نو په غیر منصوصي مسائلو کې په دین باندې د صحیح عمل د پاره د یو شرعي مجتهد د راهنمایي او د تشریع مطابق ته عملو کې نو دې ته تقلید وایي. دویم غیر واضح مسائل چې دي هغه مسائل منصوصه متعارضه دي لکه د رفع الیدین مسأله چې ده ابو داود کی یو باب د رفع الیدین لګیږي بل د ترک د رفع الیدین لګیږي. دواړه طرف ته احادیث ته نو دا د مسائل منصوصه او متعارضه نه ده. نو دام غیر واضح شو ځکه تعارض پکې راغلو. نو په دې غیر واضح مسأله کې په دین باندې د صحیح عمل د پاره د یو مجتهد د راهنمایي او د تشریع مطابق عمل ته تقلید وایي. نو دلته مجتهد راځي د دې متعارض احادیث په مابین کې یا تطبیق کوي یا ترجیح کوي یا په نسخه باندې قول کوي یا پکې توقف کوي او غیر مجتهد بیا د مجتهد پر راهنمایي کې ور باندې عمل کوي. نورم ډیر مثالونه دي د دې دویم قسم د پاره د مسائل منصوصه او متعارضه او د پاره. او دریم مسائل غیر واضحه هغه مسائل منصوصه محتمل التاویل دي لکه الله پاک په قران کریم کې فرمایي یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. نو اوس دلته دا د دین مسأله ده لیکن د قروء په قروء کې دوه احتمالات دي. یو دا چې د قروء نه طهر مراد شي او دویم دا چې د قروء نه حیزونه مراد شي. نو ګوره
مجتهد د دې تشریح او توضیح کوي او غیر مجتهد بیا د مجتهد پر راهنمایي کې ور باندې عمل کوي د مجتهد د تشریح او د راهنمایي مطابق. او څلورم مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمل التاویل لیکن غیر مبینه الحکم چې حکم نه ذکر شوی په نص کې حکم نه راغله لکه الله پاک فرمای اقیموا الصلاه دا مسأله منصوصه ده غیر متعارضه ده غیر محتمل التاویل ده البته دومره ده چې حکم قرآن کې نه راغله الله پاک صرف دومره ویلي دي چې اقیموا الصلاه سم ادا کوي مونږ. نو اوس دلته مجتهد د دلیل قوت او ضعف ته ګوري او دلته ورته حکم لګی چې مونږ فرض ده نو هغه په دې پوهیږي چې دلیل په څلور قسمه ده. یو هغه دلیل ده چې قطعی او ثبوت او قطعی الدلالتی نو الته په جانب د امر کې فرضیت راځي او په جانب د نهي کې حرمت راځي. دویم هغه ده چې ظنی ثبوت او ظنی الدلالتی نو دلته په جانب د امر کې استحباب او سنتیت راځي او په جانب د نهي کې کراهت تنزیهی راځي. دریم هغه دلیل ده چې قطعی ثبوت او ظنی الدلالتی یا ظنی ثبوت او قطعی الدلالتی نو الته په جانب د امر کې وجوب راځي او په جانب د نهي کې کراهت تحریمی راځي. بهر تقدیر د دلیل قوت ته مجتهد ګوري او داغه مطابق حکم لګي او غیر مجتهد د مجتهد د تشریع او د راهنمایي مطابق ور باندې عمل کوي. نو دغه ته وایي تقلید. په واضح مسائل کې تقلید نشته. واضح مسائل لکه د عقاید او یا لکه مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمل التاویل او مبینه الحکم لکه کتب علیکم الصیام نو دا خو واضح مسائل دي په دې کې نه اجتهاد شته او نه تقلید شته. نو په کوم ځای کې په غیر واضح مسائلو کې اجتهاد وي او تقلید بیا فرع د اجتهاد د اجتهاد چې راغلو نو تقلید هم پکې راغلو او په واضح مسائلو کې یعنی غیر اجتهادي مسائلو کې نو چې واضح وي اجتهادي نه الته اجتهاد نشته نو چې اجتهاد نه تقلید بنئ. تقلید خو په اجتهادي مسائلو کې کیږي. نو دا مې د تقلید تعریف درته ذکر کړو او د اسلام حقیقت علما په علمی انداز باندې بیانوي خو زه به د عوام ورونو د سهولت دپاره د هغې علماو د تعریفاتو خلاصه درته ذکر کم. ګوري ورونو اسلام کم شی چې په قرآن کې وي هغه به په اسلام کې وي کم شی چې په سنت کې وي هغه به په اسلام کې وي کوم عمل چې صحابو کړی دی هغه به په اسلام کې وي کوم عمل چې په اجماع کې وي هغه به په اسلام کې وي او کوم عمل چې په قیاس کې وي هغه به په اسلام کې وي. نو اسلام د دې ادله اربعو نه ثابت شده مسائل ته وایي د قرآن نه ثابت شده مسائل ته اسلام وایي د سنت نه ثابت شده مسائل ته اسلام وایي. عمل د صحابه سنت ده د عمل د صحابه نه ثابت شده مسائل ته اسلام وایي د اجماع نه ثابت شده مسائل ته اسلام وایي او د قیاس نه ثابت شده مسائل ته اسلام وایي. نو کوم شی چې په قرآن کې وي هغه به په اسلام کې وي کوم شی چې په سنت کې وي هغه به په اسلام کې وي کوم عمل چې صحابه کړی وي هغه به په اسلام کې وي او کوم عمل چې په اجماع کې وي هغه به په اسلام کې وي. دا دویمه خبره تقلید او اسلام می تاسو ته واضح کړو. دریمه مرتبه کې به دا خبره ثابته کو چې تقلید په اسلام کې شته ځکه په اسلام کې شته چې تقلید په قرآن کې شته او کوم شی چې په قرآن کې وي هغه په اسلام کې وي. نو تقلید په قرآن کې شته لہذا په اسلام کې شته. تقلید په سنت کې شته لہذا په اسلام کې شته. تقلید صحابه کړی دی لہذا په اسلام کې شته. تقلید په اجماع سره ثابت دی لہذا په اسلام کې شته. تقلید په قیاس سره ثابت دی لہذا په اسلام کې شته. زه به په ډېر اختصار د الله پاک په توفیق درې دلایل د قرآن نه ذکر کړم درې به د سنت نه ذکر کړم درې به د عمل د صحابو نه ذکر کړم او یو درې به د اجماع نه ذکر کړم. ما سره دلایل غیر متناهي دي خو د دې لپاره چې خبره اوږده نشي مختصر درې دلایل به د الله پاک په توفیق باندې زه ستاسو په خدمت کې عرض کم. اول د قرآن نه به درې دلایل درته پیش کم. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی ای مؤمنانو اطاعت تقلید او اتباع کوي تاسو د الله او تقلید او اطاعت او اتباع دا درې واړه په معنا لغوي یعنی پیروي وکړي د رسول الله او تقلید اتباع او اطاعت یعنی پیروي وکړي د اولی الامر یعنی د علما او فقها او مجتهدینو.
نو ګوره و اولی الامر منکم الله پاک اولی الامر ذکر کړی دی او د اولی الامر معنا حضرت عبدالله ابن عباس په فقهاو په مجتهدینو کړی ده حضرت جابر رضی الله عنه د دې معنا په فقهاو په مجتهدینو باندې کړی ده وګوره مستدرک جل اول صفحه 123 نو د مجتهد د پیروي حکم الله پاک کړی دی او مطالبه د دلیل نه د ذکر کړي نو ګوره په دې آیات کریمه کې د تقلید د وجوب ذکر دی ځکه چې په دې آیات کې الله د اطاعت ذکر دی د الله د پیروي ذکر دی د رسول الله د پیروي ذکر دی او د اولی الامر د پیروي ذکر دی دا دریمه پیروي دا شرعي او اصطلاحي تقلید دی د اولو الامر د اطاعت دلته مطالبه د دلیل ورسره الله پاک نه د ذکر کړي نو دې ته وایي تقلید دا اول دلیل د دې مکمله تشریح زموږ په نورو درسونو کې شته دویم دلیل د تقلید د وجوب د پاره الله پاک فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل الذکر اولین مصداق مجتهدین علما دي او د لا تعلمون اولین مصداق غیر مجتهدین دي د دې آیات کریمه نه معلومه شو چې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب ده ځکه فاسألوا صيغه د امر ده او امر د پاره د وجوب وي امام رازی رحمه الله او علامه الوسی رحمه الله د دې آیات کریمه په تفسیر کې لیکلي دي چې ځینې خلکو د دې آیات لوجه د مجتهد د پاره د تقلید جواز ثابت کړی دی چې مجتهدم مقلد کېدی شي د بل مشر مجتهد د امام رازی په قول چې کله په مجتهدینو کې کم یو په کومه مسأله نه پوهېدو نو په ده باندې واجب ده چې هغه د مجتهد عالم طرف ته رجوع وکړي بل ځکه چې الله پاک فرمایي چې پوښتنه وکړئ که چېرته نه پوهېدی نو که رجوع واجبه نه شي نو د جواز نه خو به نه کمیږي نو چې کله په ځینو مسایلو کې مجتهد ته جایز دي چې د خپل ځان نه د لوی مجتهد نه پوښتنه وکړي نو عامي او غیر مجتهد ته څرنګه نه دي جایز د دې تشریح د الله پاک په توفیق موږ په نورو درسونو کې حالت تفصیل کړی ده دریم دلیل قرآنی الله پاک فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا سورة نساء په دې آیات کریمه کې د مجتهدینو د تقلید طرف ته ترغیب بیان شوی دی امام ابو بکر جسواس رحمه الله د دې آیات په تشریح کې فرمایي چې د دې آیات نه یو څو مسائل را معلومیږي دریمه مسئله دا ذکر کړې ده دویمه مسئله دا ذکر کړې چې ان علی العلماء استنباطه اوله مسله ټول به درته ذکر کوم اوله مسله و چې په پیښو شوو مسایلو کې بعضې مسایل داسې هم شته چې صراحتا په قرآن او په سنت کې نه وي اوله دویم دا چې د داسې مسایلو په داسې اجتهادي مسایلو کې په مجتهد باندې اجتهاد واجب دی او دریمه مسئله دا ذکر کړې ده چې ان العامی علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث احکام القرآن للجساس دلته لفظ د عامی راغلی دی او د عامی ذکر چې په مقابله د مجتهد کې راشي نو مراد ترېنه غیر مجتهدي یعنی په احکامو د حوادثو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید کول لازم دي همدا مسئله امام رازی رحمه الله لیکلی ده هغه فرمایي چې په دې آیات کریمه کې یو څو فواید دي دریمه فایده دا ذکر کړې ده چې ان العامی یجب علیه تقلید العلماء په عوام یعنی په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ده نو ګوره د قرآن درې دلایل راغله نو تقلید په قرآن کې شته او کوم شی چې په قرآن کې وي هغه په اسلام کې وي نو په اسلام کې شته البته په انګریزیت او په ویکټوریت کې نشته له دې وجې نه د امین الله په نیز باندې اسلام ویکټوریت او انګریزیت ته وایي نو ټیک ده په انګریزیت او په ویکټوریت کې بنئ لیکن په اسلام کې شته ځکه چې په قرآن کې شته یو درې دلایل به د الله پاک په توفیق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ذخیرې د احادیثو نه درته پیش کړم اوله د حضرت عرباز ابن ساریه رضی الله عنه حدیث ته هغه فرمایي لوی حدیث ته چې څوک ستاسو نه په تاسو کې ژوندی پاتې شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په تاسو کې چې څوک ژوندی پاتې شو نو سخت اختلافات به وویني او د دې اختلاف خاتمه به په څه کېږي نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي عدوا علیها بالنواجز وإیاکم ومحدثات
محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. شرح مشکل الاثار دارنگی سنن ترمذی کتاب العلم باب الاخذ بالسنه. یعنی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د اختلافات او خاتمه به پدې کیږي چې زما په سنتو باندې منګولې ولګوي او زما د خلفای راشدینو په سنتو باندې منګولې ولګوي. دلته د علیکم لفظ د وجوب د پاره ده، یعنی زما په سنتو پسې ځئ او زما د خلفاو د سنتو پسې ځئ په طریقې د وجوب. خدا ګوره پکې نه وایي چې زما د خلفاو د سنتو پسې چې ځئ نو مطالبه د دلیل به ترې نه کوئ. مطالبه د دلیل ذکر نه شوه، یعنی د دوی پر رهنمایي کې به په دین عمل کوي، نو دا د خلفای راشدینو تقلید شو. د دې پوره تحقیق د الله پاک په توفیق موږ په نورو درسونو کې ذکر کړی دی. خبره اوږدیږي، بیا هغه درسونو کې تاسو هغه درسونو ته رجوع وکئ. دویم دلیل درته د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذکر کوم. عن حذیفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. رواه الترمذي جلد 2 صفحة 200 رقم 3009. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنایم خبر چې زه به څومره وخت ژوندی یم، او بیا او فرمایل چې زمانه وروسته د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما تقلید وکړئ. اوس ګوره په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام صحابه کرامو ته دغه دواړو حضرت عمر او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما د تقلید حکم کړی دی. نو د دې دواړو صحابو د تقلید حکم ورته وکړو. دریم حدیث درته د الله پاک په توفیق باندې پیش کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رضیت لكم ما رضی لكم ابن ام عبد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. المستدرك جلد 3 صفحه 300 او ننس رقم 1594. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ابن مسعود رضی الله عنه چې زما امت ته په څه باندې راضي وي زه هم امت ته په امغه باندې راضیم. ګوره دلته د تقلید شخصي د ابن مسعود رضی الله عنه طرف ته ترغیب ده، او فقه اکثره په اقوالو د ابن مسعود رضی الله عنه باندې بنا ده. نو دا درې حدیثه مې د اختصار سره د تقلید د پاره درته پیش کړو. نو ګوره تقلید په احادیثو کې شته، او کوم شی چې په حدیث کې وي هغه په اسلام کې وي، لہذا تقلید په اسلام کې شته. البته د امین الله پنیز اسلام وکټوریت او انګریزیت ده، لہذا په وکټوریت او انګریزیت کې موږ منو چې نشته، خو په اسلام کې شته چې کوم حقیقي اسلام ده. او د امین الله پنیز چې کوم اسلام ده البته په هغه کې بنئ چې وکټوریت او انګریزیت ده. دریم د صحابهونو د تقلید ثبوت. نو ګوره د صحابه کرامو نم دریم دلیل درته وایم. یو درې مثال به د صحابه کرامو نه درته پیش کوم. اول مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما په زمانه کې د جمعې د لمانځه لپاره یو اذان کېدلو چې هغه ته موږ دویم اذان وایو. بیا چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه راغله او خلک ډیر شول، نو عثمان رضی الله عنه په خپل اجتهاد باندې اول اذان هم شروع کړو، دا کوم چې موږ اول کو. نو هیڅ یو صحابي یا تابعی د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې اجتهادي اذان مخالفت ونکړو او ټولو دا مسأله ومنله. همدارنګه هیڅ یو صحابي یا تابعی مطالبه د دلیل ونکړه. دې ته وایي اجماع د صحابه او د تابعینو په تقلید باندې، بلکې یوازې د صحابه او د تابعینو اجماع نه و. تر 1350 عیسوي کال پورې یو مسلمانم د دې عثماني اذان مخالفت ونکړو. بیا چې کله هندوستان ته انګریزان راغلل او غیر مقلدین را پیدا کړل، نو غیر مقلدینو د دې اذان نه انکار شروع کړو. غیر مقلدین دې اذان ته بدعت عثماني وای. بیا عجیبه لا ده چې کوم ته دوی بدعت عثماني وای نو هغه اذان کوي، او کوم چې سنت نبوي ګڼي هغه نه کوي. دوی د حضرت عثمان اول اذان کوي، او کوم چې د نبی علی السلام او د ابوبکر او د عمر په زمانه کې کېدلو، یعنی د منبر په خوا کې چې دا دویم اذان ده، دا اذان دوی نه کوي، هغه بند کړی دی. نو دا د حضرت عثمان اذان
بازار والی دي نو دا د حضرت عثمان په زمانه کې په تقلید باندې اجماع شو. دویم مثال کله چې د یمامې په جنگ کې اویا قاریان صحابه رضی الله عنهم شهیدان شول نو حضرت عمر رضی الله عنه او ابو بکر صدیق رضی الله حضرت عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل چې کچېره د قران قاریان همداسي شهیدان کیږي نو د دین ډېر حساب ځای شي نو د دې لپاره ضروری ده چې د قران تدوین وکړو او راجمع کړو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایل چې څنګه به هغه کار وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. یو مجتهد د بل مجتهد سره مناقشه کولی شي نو دواړه مجتهدینو خپلو کې سره مناقشه وکړه. اخر کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حضرت عمر اجتهاد ومنلو چې تدوین د قران به وکړو او دا اجتهادي فیصله عملي کړه. ټول صحابه په یو اتفاق له دوی سره موافقت وکړو. یو صحابیم د دې دواړو مجتهدینو نه مطالبه د دلیل ونه کړه. دا بعینه اجماع د صحابه او دا په تقلید باندې. دریم مثال ټول مسلمانان قرآن لولي لیکن د قرآن د زور د زیر او د پیخ دلایل چاته نه دي معلوم الا ماشاء الله. دا زور او زیر او پیخ یعنی حرکات او سکنات حجاج ابن یوسف قرآن ته لګولي دي او د قرآن تلاوت بغیر د مطالبه د دلیل نه پیړۍ په پیړۍ همداسې را روان دي. هیڅ چا د دلیل مطالبه ونه کړه بس همدا اجماع شو په تقلید باندې. دا درې مثال مې د صحابه رضی الله عنهم د اقوالو نه درته پیش کړ چې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم په زمانه کې تقلیدو. نو ګوره صحابه کرامو چې کوم کار کړی وي صحابه تقلید کړی دی او کوم کار چې صحابه کرامو کړی وي نو هغه بدعت نشي کېدی. صحابه کرام ټول صحابه کرام دوه ډلې یو ډله د مجتهدینو او دویمه ډله د مقلدینو وه. د صحابه تعداد د 100,000 نه زیاتو. شاه ولی الله دهلوي رحمه الله فرمایي چې دا ټول صحابه دوه ډلې یو ډله د مجتهدینو وه او بله ډله د مقلدینو وه. وګوره قرة العینین صفحه 251 صفحه 200 او 150. نو صحابه کرامو تقلید کړی دی او کوم شی چې صحابه کرامو کړی وي کوم عمل چې صحابه کړی وي هغه په اسلام کې وي. لہذا تقلید په اسلام کې شته چې کوم حقیقي اسلام دی. اسلام دغه ته وایي. دریم نمبر کې چې کوم عمل صحابه کړی وي هغه په اسلام کې وي. البته انګریزي اسلام کې نشته کوم چې امین الله ورته اسلام وایي او وکټوري اسلام کې نشته کوم ته چې ملکه وکټوریا او کوم ته چې ټرمپ او بوش او اوباما اسلام وایي. البته په دې اسلام کې بنئ امین الله ټرمپ اوباما او بوش ملکه وکټوریا او انګریزان چې کوم ته اسلام وایي په هغې کې بنئ خو چې کوم حقیقي اسلام دی هغې کې شته. او څلورم کوم شی چې په اجماع کې وي ګوره هغه په اسلام کې وي. د قرآن نه مې 3 دلایل درته پیش کړو. د احادیثو نه مې 3 دلایل درته پیش کړو. د صحابو نه مې 3 دلایل درته پیش کړو. تقریبا 4 مې د صحابو نه درته پیش کړو. او اجماعي اقوال بم د الله پاک په توفیق باندې یو 3 درته ذکر کم. مشهور مؤرخ علامه عبد الرحمن ابن محمد المغربي رحمه الله المتوفى 808 هجري اغلی کی چې وقف التقليد في الامصار عند هؤلاء الاربعه ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه. یعنی په ټولو خارونو کې په دې 4 امامانو باندې تقلید بند شو. یعنی د ټولو خارونو خلق د دې 4 مذهبونو په تقلید باندې پابند شو او خلکو د اختلاف دروازه بند کړه ځکه چې د علومو اصطلاحات ډیریدونکي دي او د اجتهاد د رتبې پورې د خلکو رسیدل سخت دي. او همدارنګه د دې خبرې ویره هم وه چې اجتهاد به د نااهلو خلکو په قبضه کې ولویږي او داسې خلک به پکې مصروف شي د کومو پرای او په دین باندې به چې د خلکو اعتماد نه. له دې امله علماو د مطلق اجتهاد نه د عاجز کېدو اعلان وکړو او خلک یې د دغه 4 امامانو تقلید کولو ته متوجه کړل او لدین خلق منع کړل چې کله د یو امام او کله د بل امام تقلید وکړي ځکه چې دا کار په دین باندې لوبي کول دي. الا ان قال ولم يبق الا نقل مذاهبهم مقدمه د ابن خلدون صفحه 448. نو په دې اجماع ده چې د دې 4 امامانو تقلید بکیږي او د دې 4 امامانو د تقلید مخالفت چې ده دا گمراهی بدعت ده. حضرت شاه ولی الله دهلوی رحمه الله دویم قول په عقد الجد کې لیکي
چې ان الامه اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفه الشريعه، یعنی د ټول امت په دې اجماع ده چې د شریعت په فهم کې به په اسلاف باندې اعتماد کوي. دریم قول به د علامه ابن القیم رحمه الله درته ذکر کم. هغه فرمای ومن خالف الائمه الاربعه فهو مخالف للاجماع الاشباه والنظائر صفحه 14. یعنی دغه څلورو امامانو نه مخالفت دا د اجماع نه مخالفت ده. په نورو درسونو کې ما ډیر اقوال د الله پاک په توفیق باندې ذکر کړیو، خو خبره اوږدیږي. نو درې دلایل مې د قرآن نه درته ذکر کړو. نو په قرآن کې تقلید شته، لہذا په اسلام کې شته. درې دلایل مې د احادیثو درته ذکر کړو. نو په احادیثو کې تقلید شته، لہذا په اسلام کې شته. څلور د صحابو امثله مې درته ذکر کړو، لہذا د صحابو په عمل کې تقلید شته، نو په اسلام کې شته. په اجماع درې دلایل د اجماع مې درته ذکر کړو، نو په اجماع کې تقلید شته، لہذا په اسلام کې شته. اسلام خو همدغې ته وایي، کوم شی چې په قرآن کې وي هغه به په اسلام کې وي. البته د ټرمپ او د اوباما او د بوش او د ملکی وکټوریا او د انګریزانو او د امین الله پېښوري چې دا د هغې انګریزانو تقلید کوي، د هغوی پیروي کوي. د دوی په نیز یو خیالي او یو وهمي اسلام دی، په هغه خیالي او ټرمپي او انګریزي او وکټوري اسلام کې بنئ. خو کوم چې حقیقي اسلام دی په هغې کې شته. حقیقي اسلام درته ما ذکر کړو. څلورمه خبر به درته دا ذکر کم. امین الله ته زه دا وایم چې تقلید خو ما ثابت کړو صراحتاً، لیکن ته ترک د تقلید په قرآن کې ثابت کا. لا مذهبیت وکټوریت وکټوري اهل حدیثتوب که پتا کې ایمان او غیرت وي دا ته په قرآن کې ثابت کا. لا مذهبیت او ترک د تقلید دا ما ته په احادیثو کې ثابت کا. لا مذهبیت او وکټوري اهل حدیثتوب دا ما ته صراحتاً د صحابو نه ثابت کا. لا مذهبیت او وکټوري اهل حدیثتوب ته ما ته صراحتاً په اجماع کې ثابت کا. زه دا وایم چې وکټوري اهل حدیثتوب لا مذهبیت او ترک د تقلید دا په اسلام کې نشته، ځکه نه په قرآن کې شته. نه په قرآن کې الله پاک ویلي دي چې تقلید مکوئ، نه د پیغمبر علیه السلام د ذخیرې په احادیثو په ذخیره کې په کوم حدیث کې شته چې تاسو تقلید مکوئ، نه د صحابو په یو اثر کې دا راغلي چې تاسو تقلید مکوئ، او نه په اجماع کې دا راغلي چې تاسو تقلید مکوئ. نو چې کله په قرآن کې ترک د تقلید وکټوري اهل حدیثتوب نشته، نو وکټوریت او ترک د تقلید په اسلام کې نشته. په احادیثو کې چې ترک د تقلید باندې پیغمبر علیه السلام حکم نه دی کړی، نو په اسلام کې ترک د تقلید او وکټوري اهل حدیثتوب نشته، لہذا په اسلام کې دا نشته. د صحابو د آثارو نه ثابت نه دی ترک د تقلید، لہذا ترک د تقلید په اسلام کې نشته. د اجماع نه ترک د تقلید ثابت نه دی، لہذا غیر مقلدیت په اجماع کې نشته. نو دا په اسلام کې نشته، ځکه قرآن حدیث او د صحابو په عمل او په اجماع کې چې کوم شی نه هغه په اسلام کې نه، بلکې دا په انګریزي دین کې دی، انګریزیت کې دی. وکټوري اهل حدیثتوب ترک تقلید انګریزي دین دی. دا د انګریزانو د زمانې نه را شروع شو. انګریزانو د خپلو زرخریدو غلامانو په غوږونو کې پوکړه چې تاسو د ترک د تقلید او د تقلید په خلاف باندې کتابونه ولیکئ او د تقلید نه خلک متنفر کوي. وابیانو ته زه چیلنج ورکوم چې په هندوستان ته چې کله انګریزان نو راغلي، د دینه مخکې ماته یو مفسر غیر مقلد ثابت کړي، یو محدث غیر مقلد راته ثابت کړي، یو شارح غیر مقلد راته ثابت کړي. هندوستان ته چې انګریزان نو راغلي، د دې نه مخکې د قرآن 2 لکه تفسیره لیکلی شوي، په دې کې کم یو غیر مقلدو، د بخاري په شارحانو کې کم یو غیر مقلدو، د انګریزي دورې نه مخکې د ترمذي په شارحانو کې کم یو غیر مقلدو په هندوستان باندې د انګریزي دورې نه مخکې. نو معلومیږي دا چې ترک د تقلید تاسو ته انګریزانو په غوږونو کې پوکړی دی. د انګریزانو د دورې نه مخکې یو غیر مقلد مصنف د اسلام په تاریخ کې نشته. طبقات د غیر مقلدینو د اسلام په تاریخ کې نشته. د اهل حدیثو په نوم یو مسجد د اسلام په تاریخ کې نه دی تیر شوی. د وکټوري اهل حدیثو په نوم یو مدرسه د اسلام په تاریخ کې نه ده تیره شوې، او یو جماعت نه دی تیر شوی. نو دا انګریزي دین کې به ټیک ده نه، موږ دا منو، خو اسلامي او حقیقي اسلام کې شته. او د ټرمپ چې کوم د اسلام نه کوم تعبیر کوي، اوباما او بوش او انګریزان او وکټوریان د اسلام نه کوم تعبیر کوي، ټیک د پاغي کې بنه یو هغه تعبیر امین الله منلی دی. دویمه خبره امین الله دا کړې ده، د نارواوالي د تقلید د پاره وجه ذکر کړې ده.
دلته خو په دې باندې ټیم پوره شو د الله پاک په توفیق به د دې امین الله چې کوم د نارواوالي دپاره کوم دلایل ذکر کړي دي هغه به درته وروسته ذکر کړم خو زما د دې اول اعتراض جواب مې درته وکړو د اول اعتراض د جواب خلاصه دا شوه چې په قرآن کې کوم شی وي هغه به په اسلام کې وي نو تقلید په قرآن کې شته لہذا په اسلام کې شته په سنت کې چې کوم شی وي هغه به په اسلام کې وي تقلید په سنت کې شته لہذا په اسلام کې شته کوم عمل چې صحابه وکړی وي هغه به په اسلام کې وي تقلید صحابه وکړی لہذا په اسلام کې شته کوم عمل چې په اجماع ثابت وي هغه به په اسلام کې وي او تقلید په اجماع ثابت دی دا به په اسلام کې وي ضرور چې کوم حقیقي اسلام دی او دا منو چې د امین الله په اسلام کې بنئ امین الله چې د گنج په کارخانه کې کوم شي ته اسلام وای او انګریزان ورته کوم اسلام په غوږ کې پوکي ملکه وکټوریا او ټرمپ او اوباما چې کوم اسلام ورته په غوږ کې پوکي نو ټیک د پاغي کې بنئ تاسو به د سعودي د ولی عهد محمد ابن سلمان بیان اوریدلې وي چې د امریکای په خوخه باندې موږ وهابیت په دنیا کې خپور کړی دی نو دا امریکای د خلکو په غوږونو کې پوکړی دی نو د امین الله په غوږ کې انګریزانو چې کوم اسلام پوکړی دی ټیک د پاغي اسلام کې بنئ خو کوم چې حقیقي اسلام دی د الله پاک په توفیق باندې ما ثابت کړه چې دا په اسلام کې شته تقلید د دویم اعتراض ما خو وعده کړی و خو هغه به پر روان درس کې د الله پاک په توفیق درته ذکر کوم